د مور او پلار نافرمانی دا په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده. یو روایت کې داسې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، امام ترمذی حدیث نقل کړی دی، رضا الله فی رضا الوالد وسخط الله فی سخط الوالد. د رب العالمین رضا دا د پلار په رضا کې ده، او د رب العالمین خفګان هم د پلار په خفګان کې دی. که یو سړی غواړي چې خپل الله خوشحاله کړي، مور او پلار دې خوشحاله ساتي. که یو سړی غواړي چې مور او پلار خفه کړي، د الله خفه کړي، مور او پلار دې خفه کړي. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا امام ترمذی نقل کړی به اسناد حسن، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الوالد اوسط ابواب الجنه. پلار د مور او پلار چې کوم د جنت منځنۍ دروازه ده. فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. خپل د خوخه ده که دغه منځ دروازه د جنت که محفوظ یې ساتي هم ستا خوښه ده، او که خوښه دي چې ضایع کېږي هم ضایع کړه. یو بل روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته یو صحابي راغی معاویه بن جاهبه، هغه ورته راغلی یا رسول الله زه جهاد ته ځم ستا سره. هغه ورته ویل ستا مور شته دی؟ هغه ورته ویل لاړ شه د هغې خدمت کوه. ویل نبی صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې دا کس د مور او پلار خدمت ته لکه ډېر حاجت لري چې دی خدمت وکړي د هغې، او په دغه ټیم کې چونکې جهاد په دغه موقع باندې فرض کفایه نور مجاهدین موجود وو، ضرورت ډېر زیات و. او جدا مسله ده چې جهاد کله فرض عین وي بیا د مور او پلار اجازت ته ضرورت نشته دی، کله جهاد فرض کفایي د مور او پلار اجازت ته ضرورت شته دی. او ته بیا راغی، بیا ورته رادرېدل. نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل اخره کې ویل مور دې شته دی؟ زه ورته مور دې شته؟ نه ورته ویل او شته دی. ویل لاړ شه ویل که فلزمها، لاړ شه هغه لازم ونیسه، فإن الجنة تحت رجلیها. جنت خو د هغې په خپو کې لاندې دی، مانه د هغې په خدمت کې جنت دی، هلته لاړ شه د هغې خدمت وکړه. ګوره په دې موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم د مور خدمت چې کوم دی دا د جهاد سره هلته برابر کړی دی. لاړ شه د هغې خدمت کوه. ابن ماجه دا حدیث نقل کړی هم په حسن سند سره. یو روایت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يدخل الجنة عاق لوالديه. هغه سړی به جنت ته نه داخلېږي چې کوم سړی د مور او پلار نه نافرمان دی. ګورئ دا د نبي فیصله ده. ولا مدمن خمر، او نه کس چې هغه شراب خور دی او همیشه شراب څکي. او بل هغه کس ولا مؤمن بالسحر، هغه کس چې په جادو باندې ایمان او عقیده ساتي. امام احمد رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی، صحیح حدیث دی. یو روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته یو باندې راغلی یا رسول الله مل کبائر غټ غټ ګناهونه کم دي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل الاشراک بالله، د الله سره شریک جوړول. بیا ورته ثم ماذا؟ بیا کومه یو ګناه غټه ده؟ هغه ورته وایي ثم حقوق الوالدین، بیا د مور او پلار نافرماني کول دا غټه ګناه ده. امام بخاری دا حدیث نقل کړی دی. یو روایت کې داسې راغلی دی، امام ابن حبان امام ابن خزیمه نقل کړی به اسناد صحیح. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی ویل یا رسول الله ارأیت ان صلیت الصلوات الخمس، یا رسول الله مال خبر راکا که زه 5 منځونه کومه، وصمت رمضان، د رمضان روژه د هغې اهتمام هم کوم هغه هم نیسمه، وادیت الزکات، زکات هم ادا کوم، وحججت البیت، او د بیت الله حجم کوما. نو ما کان لی فما کان لی، ما دپاره به څه ثواب کې ما ته څه میلاویږي؟ مونځم کوم، روژه م نیسم، زکات هم ورکوم، حجم کوم، ما ته به ثواب کې څه میلاویږي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل من فعل ذلك كان مع النبیین والصدیقین والشهداء. دا کارونه چې چا کول دا به د پیغمبرانو سره ملګری، دا به د صدیقینو سره ملګری، دا به د شهداو سره ملګری، الا ان یعق والدیه، مگر که د مور او پلار نافرمانو نو ګوره بیا نشي کېدلی. معلومه ده چې یو سړی مونځ ګزار هم دی، روژه هم نیسي،
حجم کوي زکات تم ورکوي صدقات تم ورکوي لیکن دې د مور او پلار نافرمان دی عاق دی د دې سړي مونځ فایده نه ورکوي د ده زکات هم فایده نه ورکوي د ده حجم فایده نه ورکوي او د نور صدقات هم فایده نه ورکوي داسې د ښکته پورته کېږي نه څه فایده نه کوي چې د مور او پلار نافرمان دی یو روایت کې داسې راغلي واورئ زما وروڼو کم کسان چې د مور او پلار نافرمان دي واورئ ځان سره نوټ کوي کیدای شي داسې کسان دي مجلس کې مي چې مور او پلار سره څه خفګان مفګان وي مور او پلار خفه کوي ډېر کسان داسې دي چې هغوی مور او پلار ته داسې نیغې خبرې کوي ته به چې دی پلار دی داسې نیغېږي ورسره نو واورئ ځان سره دا حدیث نوټ کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل الذنوب هر گناہ چې کوم دا ټول ګناهونه یؤخر الله منها ما شاء الى یوم القیامت دا غي سزا الله رب العالمین کله چې وغواړي نو قیامت ته وروسته کوي اکثر ګناهونه داسې دي چې سړی وکړي په دنیا کې نو الله رب العالمین سزا قیامت ته وروسته کوي الا حقوق الوالدین مگر د مور او پلار نافرمانی فإنه يعجل لصاحبه کم سړی چې د مور او پلار نافرمان دی دنیا کې د مرګ د مخکې به الله تعالی سزا ورکوي نور ګناهونه کیدای شي الله وروسته کي په هغې هم کله کله مخکې میلاو شي لیکن د مور او پلار نافرماني په دې کې به خامخا د مرګ د مخکې درته الله سزا ورکوي که دی پرې پوهېږي او که نه پوهېږي پرې دا حدیث هم امام ترمذي نقل کړی دی او سند یې صحیح دی بلکې د مور او پلار نافرمانی دا سبب د لعنت د الله دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی لعن الله العاق لوالديه الله لعنت کړي په کس باندې چې د مور او پلار نه نافرمان دی دلته یو خبر یاد لرئ بعض خلک وایي چې دا حقوق دې ته وایي چې پلار او مور چاته وایي چې ته زما نه عاق یې د خلکو دا خیال دی دا غلط دی دا کوم حدیث کې راغلی دی حقوق خپل معنا په عربی کې نافرمانی کول دي نافرمانی که مور او پلار تا ته ویلي که ته زما نه عاق یې او که نه یې که ویلي او که نه دې ویلي چې ته نافرمانی کې ته عاق یې که هغې تا ته وایي او که نه وایي ځینې جاهلانو خپرولي کې اخبار کې بیان ورکړي پلانی زوی زما نه عاق دی عاق دې څه ته وایي دی میراث نه محرومه میراث نه ترې شي محرومه کولی چې مسلمان دی میراث نه وړي هغه بېله خبره ده چې ګناهګار دی حق دغه ته نه وایي حق ویلی کي د مور او پلار نافرمانی کول که مور او پلار تا ته حق وایي او که نه وایي په اخبار کې بیان ورکوي او که نه ورکوي ته حق یې مور څه نیغ شو په خبره کې ته حق یې مور درته وایي دا کار مه کوه ته کې ته حق یې مور درته وایي دا کار وکړه مور او پلار او ته نه کې بس ته حق یې خو چې د شریعت خلاف نه ګوره دا خبره یاد لرئ حدیث صحیح سر بل ټل کوي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د الله نافرمانی چې پکې راځي نو بیا د مور او پلار تابعداري نشته دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه حاجي کله اسلام راوړ مور ورته ویل ته به په نبي صلی الله علیه وسلم کفر کې او ورته ویل زه خو دا کېدلی نشي هغې قسم وکړو چې زه به خوراک نه کوم او څښاک به نه کوم بوک اړتال یې و بوک اړتال چې ورته خلک وایي هغه ورته مورې مه کوه خیر دی اخیره کې ورته څه وایي وایي مورې هسې ځان مه پازوه په دې کې که ستا 100 روحونه شي که نه یو روح د نوځي او بل روح ستا په بدن کې داخلیږي نو ام په رسول الله صلی الله علیه وسلم زه کفر نه کوم لہذا مور او پلار نافرمانی دې کې شرط دا دی ګورئ چې د شریعت د حدودو د لاندې به چې د شریعت نافرمانی تا ته حکم کوي چې یاره ته شریعت نافرمانی وکړه نو بیا به د مور او پلار نه منې ګورئ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ لعنت کړی دی په کس باندې چې د مور او پلار نافرمان دی امام حاکم دا حدیث نقل کړی بیا خاص کر مور چې ده د هغې تابعداري او د هغې سره احسان کول د دې خو حدیث کې راغلی یو سړی راغی یا رسول الله کم کس زما په دې احساناتو کې هغه ډېر لایق دی چې زه هغه څه احسان وکړم او زه هغه څه ښه ملګرتیا وکړم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے امک مور دی ویل ثم من ویل ثم امک بیا دی مور ویل ثم من ویل ثم امک ویل ثم من ویل ثم اباک فادناک فادناک بیا دی پلار بیا ورپسې چې کوم نږدې تا ته
د مور 3 حق د پلار 1 حق ځکه مور سخت ډیره تیری کړه نو ګوره خدمت د هغې څومره ثواب دی د ګناهونو د مغفرت سبب امام بخاری رحمه الله دغه یو کتاب دی الادب المفرد یو صحیح بخاری دی نه بل کتاب دی امام بخاری لیکلی بهترین کتاب اخلاق او آداب باندې الادب المفرد په نوم باندې پای کې روایت نقل کړی دی شیخ البانی رحمه الله سلسله صحیحه کې نقل کړی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه آته یو سړی راغی ورته ویل صاحب دې مسلې تپوس کوم وکړه ویل انی خطبت امرأة فابت ان تنکحني ما د یوې ښځې د یوې جنۍ تپوس مې کړی او هغې انکار وکړو چې زما سره نکاح وکړي درته خوښه م وه خو هغې انکار وکړو چې تا سره نکاح نه کوم وی وخطبها غیري بل چا د هغې تپوس وکړو وی فحبت ان تنکحه هغې م خوښه وه چې زه ورسره نکاح وکړم دغه کس سره وی فغرت علیها فقتلتها ما له غیرت راغی په دې خبره چې دا خو زما خوښه ده او دا دو اغستله زه راولګېدم هغه جنۍ مې څه قتل کړه مړه مې کړه هغه دا بعضې جاهلان داسې کوي که نه نو فهل لي من توبة زما توبه قبلیږي که نه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه تو فرمایل ویل امک حیة مور دې ژوندۍ ده نه ورته ویل الله مور خو مې مړه ده ویل هغه ورته ویل بس لاړ شه او دعاګانې او استغفار غواړه ډېرې زیاتې صدقې هم کوه استغفار هم غواړه دعاګانې هم غواړه کیدای شي الله دې معاف کړي کله چې کس لاړ نو د ده نه خوا کې خپل شاګرد تپوس وکړو ویل صاحب د دې مور تپوس یې تلاول ولې وکړو د مور تپوس یې ولې وکړو هغه ورته ویل انی لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل ما تبل یو عمل نه دی معلوم چې هغه الله ته سړی ډېر نږدې کوي من بر الوالدتي د مور د نیکۍ نه د مور سره د احسان کولو نه علاوه بل عمل داسې ما ته معلوم نه دی چې هغه سړی الله ته ډېر نږدې کړي ځکه مې ورته ویل چې مور دې ژوندۍ ده چې لاړ شي د هغې څه احسان وکړه نو ستا دا نیکي به سیوا شي نو په دغه ګناه باندې به غالبه شي ما ته بل عمل داسې نه و معلوم چې ما ورته ویلي وی چې لاړ شي هغه وکړه چې ستا په دې ګناه باندې غالبه شي ځکه ان الحسنات یذهبن السیئات نیکۍ خو بدۍ ختموي خو د مور یې ژوندۍ نه ده اوس هغه خپل قسمت دی د مور سره احسان کول خاص کر او د پلار سره احسان کول دومره اجر دومره عظیم ثواب لري زما ورونو نن زمونږ معاشره کې وګورئ څومره هلکان دي څومره خلک دي چې د مور او پلار قدر نه پېژني او په مختلف مصیبتونو کې مختلف مشکلاتو کې هغې مبتلا دي د مور او پلار سره احسان کول یاد لرئ د انسان په عمر کې برکت پیدا کي په دې سره د انسان په مال کې برکت پیدا کي دې سړي ته به پته نه چې دا رزق ما ته کم ځای نه میلاویږي خو هلته به د مور او پلار سره احسان کې الله به د رزق کې برکت پیدا کوي خاص کر زمونږ معاشره کې زمونږ په دې علاقو کې په نورو کې هم ده الکان د مور سره ډېر نیغېږي پلار نه بیا هم لږ څه ناڅه یره کوي ځکه پلار بیا هم لږ زوروري نارینه دی نارینه نه خلک یره کوي خو دا مور غریبه چې یا خو زنانه ذات دی نو زنانه ذات ته خلک داسې سترګه نه سوڅېده چا هر سړی هغه ته پرې خوله کې ورته نیغ نیغ لګي خبره به کړي نه وه هغه ته بیا واپس کړي بلکې ګزارۍ په مور او پلار باندې هم شروع دي دا څومره بدبخته لاس چې مور او پلار باندې د ګزار په ټیم کې لګي دا څومره بدبخته خوله ده چې مور او پلار ته غلط الفاظ وایي مور او پلار سره نیغېږي هغه سترګې څومره بدبخته دي چې مور ته نیغې نیغې کېږي او پلار ته نیغې نیغې کېږي واورئ زما وروڼو یو عجیب واقعه اورېده کتاب دی ما راوړ ځان سره ترغیب الترهیب د امام منذري شیخ البانی رحمه الله په دې باندې تحقیق هم لیکلی دی او ویلي دا حدیث کم په دې کې نقل دی د یو صحابي واقعه ده نه حسن روایت دی او دا ما چې کوم نو سره درېیم جلد کې په 302 نمبر صفحه باندې ټول ملګري واورئ یو صحابي دی عوام ابن حوشب رضی الله عنه دی فرمایي وی نزلت مرة حیا زه یو ځل وی یو قوم یو قبیله و د هغې خوا ته هلته زه لاړم مېلمه شوم هلته و الی جانب ذلک الحي مقبرة
او دغه علاقه چې کوم دغه کلی چې کوم دغه قبیله چې کوم د هغې یو سیټ ته مقبره والته قبر مقبره والته غټه مقبره وه. فلما کان بعد العصر وی مازدیګر نه وروسته به چې کله شو نو انشق منها قبر پای کې یو قبر وشلېد. ګوره یاد لرئ دا ضعیف واقعات موږ نه بیانو چې هسې قصه کو خلک یو دا عادت زموږ نه دی. بعضې خلک ضعیف روایتونه بیانوي او واهیات قصې بیانوي څه سند یې معلوم نه. شیخ البانی رحمه الله مشهور محدث دی عظیم هغه د دې حدیث ښه تحقیق کړی چې حسن الاسناد. نو دا قبر وچاودېد په مقبره کې مازدیګر نه وروسته. فخرج رجل رأس الحمار دا قبر نه یو سړی راووتو چې دا سړی دا سر چې و د خره په شان ته و وجسده جسد انسان باقي بدن د انسان په شان ته و. فنهق 3 نهقات 3 ځله اڼاره یې وکړو د خر په شان ته. ثم انطبق عليه القبر بیرته بیا قبر راجوخ شو. داسې قدرتي به کولاوېده مازدیګر نه وروسته او 3 ځل بیا اڼاره یې کوه بیرته په قبر کې ورنوتو په قبر بیرته جوختېده. وی فاذا عجوز تغزل شعرا او صوفا ناسه پالته یو بوډۍ وی ناسه په دغه علاقه کې وی هغې دا وژغنې یا وړۍ د دې نه دا دغه جوړول دا کوټونه بوټونه بنې منې دا سپڼسي چې کومه څه هغې پیول. نو فقالت امرأة یوې ښځې ما ته وویله ترى تلک العجوز دغه بوډۍ ته یینې. ما ورته ویل چې ما د هولې څه چل دی. قالت هغې ما ته ویله هغه ښځې وي چې تلک ام هذا دا بوډۍ چې کوم ده دا د دې قبره چې کوم سړی راووت دا د مور ده. قلت ما ورته ویل چې ما کنه قصه څه ده اصلا ناشته واقع نه ده. وی قالت هغې ما ته ویله چې کان یشرب الخمره دې سړي به شراب څکل. فاذا راح نو کله به چې د بېګا په ټیم کې راغی نو تقول له امه مور به ورته ویله یا بنیه ای بچیه. د مور او پلار خو دغه ښایسته الفاظ دي خواږه الفاظ ای بچیه ای ګله قربان ستا دا الفاظ دي. دی بس یې به د زناور په شان ته راوچل شي بیا څه چل شوی دی شور دی شروع کړی دی. مردم سی انسانیت دی سړی مور ته سړی سی نیغ الفاظ وي. هغه ورته ویل یا بنی اتق الله ای بچیا د الله نه ویرېږه. الی متی تشرب هذه الخمره څو پورې به دا شراب تسکي. نو فیقول لها دې سړي به وایي دې مور ته ویل انما انت تنهقین کما ینهق الحمار ته خو داسې اڼېږې لکه چې خر اڼېږي ما ته. دې سړي دې هلک دې مور ته ویل. قالت اذا ښځې فمات بعد العصر دا هلک چې کوم دی پس د مازدیګر نه مړ شو. نو دې ښځه وایي فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم اوس هره ورځ د مازدیګر نه پس دا قبر دغه شان تشریږي. فینهق 3 نهقات او دا هلک ترې راوځي او 3 ځل اڼاره کوي د خر غوندې ثم تنطبق عليه القبر بیا بیرته قبر جوختېږي په ده باندې. امام اصبهاني دا نقل کړی دی او بیا وی امام اصبهاني وی ابو العباس الاصم چې مشهور محدث دی په نیسابور کې نیشاپور چې ورته ویل کېږي د ایران ښار دی پای کې وی ډېر غټ جماعت د اهل علم ناسو وی دی په مخ کې دا واقع بیان کړه او ټول ویل چې بالکل دا خبره صحیح ده. دا کله کله الله رب العالمین خلکو ته داسې ښیي دنیا کې متخیي دا لازم نه چې هر سړي سړي کي دا موږ ته نمونه ښیي. لکه څنګه چې روایت کې راغلی چې یو کس کاتب وحی اوس مسلم کې روایت دی د نبي صلی الله علیه وسلم دپاره به وحی لیکله او بیا هغه مرتد شو او بیا چې کله هغه مړ شو نو ځمکې ځان ته نه پرېښوده 3 ځلې یې راګزار که بار ته ځمکې کله کله داسې هم کېدلی شي. دا واقع شته نه داسې. اوس دا خو د دې کس سزا وه چې ده صرف مور ته دومره ویلي چې ته د خر غوندې دومره اڼېږي ما ته. کم سړی چې په مور او پلار ګزار کوي مور او پلار د کور نه وباسي مور او پلار ته کنځل کوي بلکې بعضې لا پېږي د قتل ارادې هم لري د قتل ګزارونه یې پې هم کړي چې د قتل ارادې ولري د هغې به څه سزا یې آخر د دې به سزا صحیح.
نیکی وسره کوا که نور څه نه وي که نه نو دعا خو ورته کوه که نه خو مور او پلار ته هم دا درخواست دی چې خپل بچي داسې تیار کړي قرآن ورته وښیوئ حدیث ورته وښیوئ چې کم سے کم دعا خو ورته کوي که نه چې بچی موږ داسې تیار کړو چې هغه بیا سبا زما د مرګ وږی دی چې دا به کله مري چې بس مال ما ته پاتې شي نو په دغه بچي تندر لګي په دغه بچي باندې خړست لګی چې کله ته مړ شي کلونه به تېر شي او دا سړی به تا ته دعا ونه کړي دعا کې هم چېرته نه یادوي حال دا دی چې د مور او پلار لاول حق دی موږ چې دعا کوو لاول مور او پلار ته دعا کوو اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مخکنو انبیاو چې دعاګانې کړي مور او پلار یې په خپلو دعاګانو کې شریک کړي دي لہذا حقوق الوالدین د مور او پلار نافرماني کول ګناه کبیره ده او دا د نبی فتوا ده چې لا يدخل الجنة عاق لوالدي جنت تبا نافرمان د مور او پلار نه دا به جنت ته چرته هم نه داخلیږي لہذا عزم راشي دا وکړئ نن ورشئ د مور او پلار سره مرانه دا معافي ترې وغواړئ دعاګانې ولې وکئ احسان سره کوي خرچه هغې له ورکوئ خرچه پې کوئ انت و مالک لابیک ته او ستا مال خو ستا د مور و پلار دی دا سر پلار دی دی په مخ کې بېهوده الفاظ ویل دی په مخ کې غلطې خبرې کول دا نامناسبه دي شریعت تم خلاف ده عادت تم خلاف ده نو لہذا مور و پلار د هغې نافرماني کول سبب د لعنت د الله دی سبب دی د جنت د محرومه کېدلو الله رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي چې د خپل مور او پلار خدمت هم وکړو د خپل مور او پلار د هغې دعاګانې ځان ته حاصل کړو د مور او پلار دعا چې در سره وه هېڅ به نه وي او زه تعجب دا کوم هر یو سړي د ګاډي په دې شا باندې لیکلي ما کی دعا جنت کی هوا نه داسې لیکلي لیکلو پسې خبره ده ورشه مور او پلار نه چېرته دعا اخیست مور او پلار نه دعاګانې واخلئ زما وروڼه مور او پلار دپاره پکار دی چې دعاګانې بچو ته کوي چې یا الله زموږ دا بچي نه کار کوي چې موږ ته به دعاګانې کوي الله رب العالمین زموږ د راضي شي